In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Assalamu alaikum. نن زمونږ د ډسکشن ټاپک دی جوینټ انجریز، ډیسلوکیشن او سپرین. جوینټ انجری کې دوه قسمه بیماری وایو، ډیسلوکیشن او سپرین. دا ټول په هغه انداز وایو کوم چې ستاسو په ان انډیکیټ کې ام سی کیوز راځي او ستاسو فائنل ایگزام له تاسو د دې نه کوېسچن تیار کړئ. دا به موږ په ډیټیل وایو. په دې کې به 20 ام سی کیوز دي لاجیکل، هغه به لږ وایو، د هغې انسرز به وایو او د هغې نه علاوه د جاینټ باره کې به دا خبرې زده کوو چې جاینټ ډیسلوکیشن څه ته وایي. دا موږ سپورټ اینډ موومنټ چپټر کوو، 16 نمبر د سیکنډ ایئر په کورس کې دی او د چا دپاره دی چې دا مینلی د اف ایس سی د سټوډنټ دپاره دی. دا چونکې په تفصیل دی نو لکه د فزیوتراپي په کورس کې هم دا شامل دی. جاینټ انجریز لراځئ، دوه قسمه جاینټ انجریز مونږ وایو، ډیسلوکیشن او سپرین. سپرین ویم اس پی آر ای ان، یو سټرین هغه د مسل سټریچنګ وي که نه، دا سپرین دی، دا د لیګامنټ دی. اوس دا مونږ په تفصیل زده کوو. په دې لومبني چارټ کې تاسو که وګورئ او د ډایګرام ته وګورئ، د بورډ باندې چې کوم ډرا دی دا تا یو پوره تفصیل ښیي د ډیسلوکیشن. ډیسلوکیشن دویم نوم یې لیکلی دی، هغه لکسیشن دی. د ډیسلوکیشن بل نوم څه دی؟ لکسیشن. او دویم یې ته د سپرین نوم ښوللی، لیګامنټ انجري د سپرین. سټرین چې دی هغه د مسل یا د ټینډن، دا ام سی کیوز یاد لره، او سپرین چې دی دا د لیګامنټ انجري ده. لکسیشن یا ډیسلوکیشن چې دی دا کمپلیټ سیپریشن اف بون فرام جاینټ. ګوره جاینټ څه ته وایي؟ دا نمبر 1 بون شو په دې بورډ ګوره، او دا نمبر 2 بون شو. دا چې په کوم ځای دلته یو ځای کېږي که نه، دې ته جاینټ وایي. اوس که د دې جاینټ نه یو هډوکی بهر ووتو، د دې خپل سرکل نه لرې لاړو، مات نه شو، مات ته نه وایي. ګورئ چې کله د خپل ځای نه ډیسلوکیټ شو، موږ چې په پښتو کې وختو، دا د هغه ځای نه بهر شو، نو دا سیپریشن اف بون فرام جاینټ ته موږ څه وایو؟ ډیسلوکیشن. جبکې دا سپرین به څه ته وایو؟ لیګامنټ انجري ته. اوس دا لیګامنټ څه شی دی؟ دوه بون چې یو ځای کوي که نه، لکه ګورئ دا لیګامنټ دی، دا زه ریډ کوم پرې بورډ ګوره، دا یو لیګامنټ شو، دا کنټینیو راغلی که نه، په دې ځای وشلېدو، دې دا یو بون د دې بل بون سره اټیچ کړی، اوس د دې دلته څه وشو؟ انجري وشوه، سټریچ شو، ټیر شو لیګامنټ. دا خو په دې کې کمپلیټ شي، دې ګریډونه یې که نه د سپرین، ګریډ 1 2 او 3. خو دا خو 3 ګریډ دی په سیویریټي باندې. نو موږ وایو سټریچنګ اور ټیرنګ اف لیګامنټ. صحیح، دا دې ولیدو. ښه، اوس د دې نه زموږ لږ کنسپټ راغی د دې یو جاینټ د دې سټرکچر نه، چې ډیسلوکیشن به دې ته وایو چې دا هډوکی د دې جاینټ نه بهر شو، او سپرین به دې ته وایو چې دا لیګامنټ چې کوم دی چا چې دا دوه بون د یو بل سره اټیچ کړي دي، د هغې انجري وشوه. لومبی شروع کوو جاینټ ډیسلوکیشن. څه شروع کوو؟ جاینټ ډیسلوکیشن. بونز آر فورسډ اوے فرام دیئر نارمل پوزیشن، جاینټ سلیپ آؤٹ آف پلیس. جاینټ پکې د خپل پلیس نه شو، سپلیټ آؤٹ شو، د هغه ځای نه بهر ووتو، سلیپ شو. اوس دې ته وګوره، دا یو ساینوویل جاینټ دی، دا د هغې کیویټي دی، او دا به پکې دا بالو پرې بوډي نه که نه، دا به پکې دا بالو. نو اوس دا بال والا یعنې دا بون چې دی دا د خپل ساکټ نه بهر راووتو، یعنی پر خپل کیویټي نه بهر شو، نو موږ وایو دا څه شو؟ ډیسلوکیټ شو دی. نو دا د ساینوویل جاینټ باره کې ام سی کیوز دی چې دا موسټ موویبل جاینټ هم دی، خو دا چې ډېر زیات ډیسلوکیټ کېږي هغه جاینټ هم دا دی. ښه، دا بون ته ډسپلیس شو، دا ډیفینیشن شو. لاس اف جاینټ فنکشن. نو دا دې نتیجه خو به دی چې بیا به دا جاینټ خپل کار نشي کوی. موسټلی اکر ان ساینوویل جاینټ. ام سی کیوز مې درته وسوي که نه چې په ساینوویل جاینټ کې ټول نه سی وایي. کاز یې سری بلو که نه، تا چاله سوک ورکو، فال وغورځېدې، او ټراما څه انجري د شو، ګاډي کې اکسیډنټ وکړو، نو دا ټول د ډیسلوکیشن. ولې پخېږي یا لاس؟ ځکه چې هغه دا ټول کارونه کېږي. ډیزیز کازز ډیفیکټیو لیګامنټ، ریوماټایډ، آرترایټس. د دې غټ کازز چې دی خو دا لیګامنټ ډیفیکټیو دی، یا دا بیا یعنی که لیګامنټ ډیفیکټیو شو دا جاینټ ډیسلوکیشن ته ځي. ښه، موږ سپرین وایو که نه، دا سپرین یو کمپلیکیشن هم دا دی چې هلته ډیسلوکیشن وشي، ځکه چې هغه خو چا راټینګ کړی و، هغه لیګامنټ ته لاړو. ریوماټایډ آرترایټس داسې بیماري ده چې په هغې کې ورو ورو د بون دا سرونه ختمیږي، نو دا جاینټ ختمیږي. چې جاینټ ختم شي هډوکی ته یو طرف ته وځي.
دا تا اگزام ټیپ خوللې په دې سلاید باندې وي که ریوماټاید آرترایټس کمپلیکیشن د نو غواړي نو تر څه باره کې سوچ کوه د ډیسلوکیشن. موږ اوس ډیسلوکیشن وي که نه نو که ریوماټاید آرترایټس باره کې تا ته څوک وایي چې د هغې کمپلیکیشن به څه چې سلو دا بون ختمیږي نو ته وایه چې بیا خو به دغه ځای ډیسلوکیټ کیږي. د ډیسلوکیشن سیمټم او ټریټمنټ. سیمټم چې دي نو نمبر 1 سویلینګ، هغه ځای به وپړسیږي، انټینس پین، ډېر زیات درد وي، اموبیلیټي یعنې هغه به ته موو کوی نه شي. کم جاینټ چې ډیسلوکیټ شو وختو نو هغه وپړسیږي، درد کوي او هغې باندې ته کار نشي کوی، ډاکټر ته یې ځکه پلاستر تاو کي. ډایګنوزز اینډ ټریټمنټ څنګه به یې معلومه او څنګه به یې ټریټمنټ وي. نو ډایګنوز خو یې دا دی که نه چې فزیکل اگزام چې وکړي او هسټري ترې والي د مریض نه نو هم تا ته ووایي، خو که نه نو ایکس رې وله وکړه. ایکس رې به تا ته د بون دا پوزیشن یې وښیي چې بون په خپل پوزیشن دی او که نه. د دې ټریټمنټ سره ریډکشن کلینیکل ریډکشن دا ریکوایرډ کوي، یعنې په دې کې چې مونږ کوم علاج دی لکو که نه ډاکټر چې په خپل لاسونو باندې کې خپل ځای له رسوي د هغې ته ریډکشن وي د دې هغه علاج ته. فالو اپ یې پکار دی ډاکټر ته واپس، او که نښه کېږي نو سرجري که نه چې ډېر کمپلیکیشن یې جاینټ بالکل ویر اینډ ټیر شي، ګاډي کې دومره غټ اکسیډنټ شي نو بیا یې سرجري وکړه. اموبلایزیشن یې ضروري دی چې بیا دې خوځئ راخوځئ نه چې د خپل ځای باندې فکس شي. میډیسن ورکه خاص طور د درد او انټي انفلیمیټري ډرګ، او ریسټ ډېر زیات ضروري دی ځکه موږ اموبلایز کو چې دا جاینټ صحیح ریسټ وکړي. دا ډیسلوکیشن به تر څه نه یادوي؟ د ډیس نه یادوي. ډسپلیس بون ریکوایرډ ډاکټرز ریډکشن، علاج په دې میموري ټیپ کې دی که نه چې ډسپلیس بون ریکوایرډ ډاکټر ریډکشن. نو دوه خبرې پکې شو، یو ډیسلوکیشن شو، ډسپلیس ډیسلوکیشن که نه، او بل د دې علاج چې دی هغه ریډکشن دی. دویم نمبر بیماری چې په نننۍ کې هغه سپرین دی. سپرین دې ته وایي که نه، اوس هلته موږ په غټ ډایګرام کې ولیدو چې دا لیګامنټس چې دي د دې انجري وشي، یعنې دا یو بون دی او دا بل بون دی او دا چې د چا په ذریعه اټیچ شوي هغې ته لیګامنټ وي، او د هغه لیګامنټ ټیر وشي، هغه لیګامنټ وشلیږي، هغه زخمي شي، نو موږ وایو چې سپرین یې وشو. لیګامنټ از سټریچ ټو فار فرام نارمل پوزیشن اور ټرن. د نارمل پوزیشن نه لیګامنټ دومره لرې لاړو که نه، یا په سپورټس کې انجري، سپورټ انجري ولې کېږي؟ د دې وجې کېږي ښه لیګامنټ پکې څه شي خراب شي. لیګامنټ هولډ د سکیلټن ټوګیدر. د لیګامنټ کار خدا دی چې سکیلټن یو ځای وساتي ان نارمل الاینمنټ، یو خاص پوزیشن دی، ان پریوینټ اب نارمل موومنټ. دا نه چې ته موومنټ داسې کوي هډوکې بل طرف ته ځي، ځکه چې پراپر جاینټ دی او په هغې د پاسه لیګامنټس دي. ټو مچ فورس آر فالینګ سټریچ آر ټیر، چې اوس ډېر زیات فورس ولګېدو په لاس باندې یا په فیلډینګ کې یا په لړایۍ کې یا په ټراما کې، نو هغې سره به هغه لیګامنټ څه شي د هغې ویر اینډ ټیر به وشي او بیا به په هغې باندې مونږ خپل کار نشو کوی. د دې کامن سایډ څه دي؟ د ایم سی کیوز راځي ښه چې کامن سایډ د سپرین دپاره، او دغه شان سټرین به وایي په مسل کې د هغې دپاره هم راځي. دا انکل نی که نه د خپې دا دوه جاینټونه چې دي لاندې دا او ریسټ د لاس دا، په دې کې ډېر زیات دا کوم لیګامنټ چې دی دا خرابېږي. د ډیسلوکیشن دپاره کامن سایډ ما ساینوویل جاینټ ویلو. کامن کازز چې دي اب نارمل فورس اپلایډ ټو ا لیګامنټ، چې لیګامنټ ته اب نارمل فورس شو که نه انجري شوه بیانډ د لیمټ په هغې ته فورس ولګئ نو هغې سره به دا کېږي. سپرین از الویز ان انجري ټو ا لیګامنټ، خاص سپرین همیشه په لیګامنټ کې انجري ته وایي. دا موږ د سپرین باره کې وي. د دې سیمټم به صحیح سپرین والا مریض به هغه ځای چې هغه به سویلینګ کوي، پین به کوي، ټینډرنس هغه سخت شي، او چې ته پې لاس وهې نو هغه درد کوي. ډایګنوز به فزیکل اگزام به کوو، ایکس رې به کوو. ایکس رې دومره افیکټیو نه په لیګامنټ کې ځکه په دې کې بونه دا خو ډېر واضح ښکاري، خو لیګامنټ نه، نو د هغې دپاره ډېره ضروري ده دا ما انډرلاین کړلی چې دا ایم آر آی ښه ایم آر آی به ولکئ. نو ایم آر آی نه هم د دې پته لګي. د دې ټریټمنټ به څنګه کوئ؟ آیسنګ هغه ځای به یخ کړي. آیسنګ موږ مخکې دغه ویلي دي چې څه ته وایي. کمپلیټ بیډ ریسټ به ورکړي. اموبلایز به کې جاینټ په اموبلایز کې چې دی موومنټ نه کوي. ډریسنګ به یې وکړي، بینډیج به یې وکړي، او ایس ریپ فار سپورټ، او د سپورټ دپاره لکه تا به لیدلي اکثر چې جاینټ یې بیا غاړې ته واچي نو سپورټ به ورله ورکړي. پین کیلر به ورله ورکړي چې درد ورته نه کوي، او فزیوتراپي خاص قسمه اکسرسایز دي هغه به ورله کوي. دلته وایي چې why MRI for sprain, X-ray show bones, MRI are needed to see soft ligament tissue
ټیرز که سافټ ټیشو کې ته ټیر ویره دا ګوري نو د هغې دپاره ایم آر آی ده او ایکس ری د هارت ټیشو دپاره ده. اوس که موږ د دې کمپیریزن شروع کړو که نه د دواړو د ډسلوکیشن نمبر 1 ډسلوکیشن دی او نمبر 2 سپرین دی نو ګوره د دې انجری چې ده نو په ډسلوکیشن کې خو بون سه سلیپ آوټ شي د خپل ځای نه نو په سپرین کې لیګامنټ چې دی هغه سټریچ شي بیانډ. کی سمټم چې دی په ډسلوکیشن کې هغه جاینټ بیا کار نه کوي اموبیلیټي او سپرین کې هغه سخت شي سخت چې لاس پې وای بیا درد هم کوي. ایمیجنګ ایکس ری چې کوي نو د ډسلوکیشن دپاره خو ایکس ری وکړه چې د بون سرونه پې ویني خو د دغه دپاره خاص طور څه وکړه د سپرین دپاره ایم آر آی ډېره ضروري ده. ښه ایکس ری کوی شي ډاکټر ته خپل ایکسپیرینس مطابق اندازه خو که ډېر کلیر ریزلټ غواړي نو ایم آر آی به کوي. پرایمري ټریټمنټ چې دی نو د ډسلوکیشن خو موږ وایو واپس یې وروستو که نه هغه وروستو ته څه وایي خپل ځای ته کوي چې ری الایمنټ کوي چې هغې ته ریډکشن وایي نو کلینیکلي دا ته ریډیوس که ریډکشن یې وکړه. او سپرین چې دی هغې له آیسنګ ایس ریپ او ریسټ ډېر ضروري دی. اکثر په سپورټ انجري کې به تا لیدلي چې لیګامنټ یې انجرډ شي نو بیا ورته ډاکټر وایي چې ته به اوس 3 میاشتې چې نو ته به د کرکټ نه بارې ګیم به نه کوې ځکه چې ستا انجري شوې ده او دا ډېر په قلاره جوړېږي دا ریسټ غواړي. ښه دا په سمجھ کې راغی. اوس سیویر کمپلیکیشن که د دې مونږ وایو که نه نو که ډسلوکیشن نو ګوره کازز ټیرینګ اف سپورټینګ سټرکچر سپورټینګ سټرکچر د هغې نه غیر چاپېره د ډسلوکیشن چې شو جاینټ نو غیر چاپېره تی څه دي دا نمبر 1 مسل دي هلته لیګامنټس دی او هلته ټینډن دی دا ټول به د خپل ځای نه څه کېږي ډسلوکیشن به د دې کېږي. صحیح ده د مسل د لیګامنټ او د ټینډن دا د ډسلوکیشن کمپلیکیشن شو. ښه ټینډن به خرابېږي لیګامنټ او مسل. A bad bone displacement does not just hurt the bone it destroy the soft tissue holding it. که ته د بون ډسپلیسمنټ وشي نو دا به د ځان نه غیر چاپېره کوم سراونډینګ سټرکچر دی هغه به هم ډسټرب کوي. سپرین د اسنا سټریچ لیګامنټ یاد کا سپرین کې لیګامنټ سټریچ کی او ډسلوکیشن نه ډسپلیس بون یاد کا. هایلی ییلډ لاجیکل کنسپټ مونږ وایو د ان انډیکیټ په حوالې سره کوم چې ستاسو کمپیټیټیو ایگزامز دي پای کې داسې کنسپټ راځي لکه جاینټ ډسلوکیشن از ناٹ ا فریکچر دی نټ ټکي ته پکې ایکسپټ ټکي ته په بایو کې ډېر ګوري نو جاینټ ډسلوکیشن چې دا ستاسو سره څه نه دی دا فریکچر نه دی. ښه تا تاسو کوی چې جاینټ ډسلوکیټ شو ته دا معنا مه اخله چې فریکچر شو هغه د خپل ځای نه ډسلوکیټ شو. بون از ناٹ بروکن په دې کې بون نه بروکن کیږي. بون از ډسپلیس فرام اټس نارمل پوزیشن جست چې د خپل نارمل کم جاینټ کې پوزیشن دی د بون دپاره د هغې نه دی بهر شي وځي نو هغه جاینټ بیا جاینټ پاتې نشي. یو کنسپټ دا زده کا ډسلوکیشن اکر موستلی ان ساینوویل جاینټ دا چې بار بار تاسو ته ریپیټ کیږي نو د دې لیکچر چې یو پیر تاسو وګورئ نو د دې به ان شاء الله د ان انډیکیټ لپاره کم از کم د نوټس جوړولو ضرورت هم نه دوباره د کتو ضرورت پنه هو که تاسو دا ټاپکونه په کوم انداز چې ما شروع کړلی د سی کمپلیټ او په اخر کې کم ام سی کیوز چې دا ایکسرسایز کوئ نو مسله بنئ. Because they are freely movable synovial joint چونکه freely movable نو الته ډسلوکیشن کیږي دا خپل پټلۍ نه دی اوزي. یو کنسپټ دا دی ډسلوکیشن افیکټ بون کارټیلیج نه ډسلوکیشن خو د بون کارټیلیج افیکټ کوي ډایرکټ نه خو لیګامنټ سراونډینګ سټرکچر افیکټ کوي کنه لکه لیګامنټ ټینډن او جاینټ کیپسول دا سراونډینګ سټرکچر چې دی نو دا اوسرم متاثر کیږي. سپرین څه ته وایي لیګامنټ انجری ته وایي. سټرین به موږ په مسل کې وایو د مسل او د ټینډن انجری ته ګورئ د سپیلینګ ته پرې بورډ وګوره دا سټرین دی او دا سپرین دی کنه دا موت چې ته وایي په اردو کې سپرین د لیګامنټ کې مسله رااله او سټرین په مسل یا په ټینډن کې مسله رااله. یو بل کنسپټ دی لیګامنټ کنیکټ بون ټو بون ګوره که بون د بون سره کنیکټ کوي نو هغې ته موږ لیګامنټ وایو. ایل ګورئ دا ما داسې د بلب نه یاد کړلی د بي ایل بي نه څه جوړ شو بلب چې بون د بون سره کنیکټ کوي نو په منځ کې څه دی ایل بلب او که بون د ټینډن سره کنیکټ کوي سوري مسل که د ټینډن سره کنیکټ کوي نو هغې ته موږ څه وایو وایا مسل چې د بون سره کنیکټ کوي نو هغې ته به ټینډن بي ټي ایم نه یادوه یا ایم ټي بي نه که نه څه نه تا ته یادېدو دا ټینډن به څه ته وایي مسله بون یعنی دا بون دی ټیک ته دی چې د بل بون سره دلته اټیچ کوي که نه دا یو
دا لیګامنټس دي او په دې بون د پاسه خو دلته ډېر شي مسل هم دي داسې سره سره مسل دي نو دا مسل چې دلته اوس راټیچ کوي د بون سره بون او مسل نو هغه ټینډن دی دا پوینټ ایم سی کیوز برته یادي بل کنسپټ ہے سیویر ډیسلوکیشن می ټیر که سیویر ډیسلوکیشن وشي نو هغه څه خرابوي اوس مونږ ویلو سراونډینګ سټرکچر پای کې لیګامنټس دي ټینډن دي او مسل دي جاینټ ریډکشن مین ریټرنینګ ا ډیسلوکیشن جاینټ ټو اټس نارمل پوزیشن موږ ډاکټر له ریډکشن کو دا کوم علاج دی چې هغه ډیسلوکیټ بون چې خپل واپس ځای راولي ایم آر آی از بیټر دین ایکس ری فار سافټ ټیشو د لپاره ها د سافټ ټیشو کې څوک راځي لیګامنټ او ټینډن پکې راځي نسبتا ها د بون په نسبت چې ته ګوري نو د سافټ ټیشو د لپاره موږ څه کوو ایم آر آی دا خبره به یاد لري او د هارت د لپاره ایکس ری مینلی شو بون فریکچر ډیسلوکیشن دا ټول خیخه خو مینلی بون سیدی دا پکې ښکاري نو فریکچر پته پکې پاسانه لګي میموري ټریک چې دی د سپرین د لپاره که دا ستا په کار راځي لکه ته کوم بورډ ایگزام چې ورکوي نو سپرین ته ته لیکي د ایس نه که نه ایس پی آر اے نو دا سپیلنګ یې داسې ولیکئ ایس پی پرې بورډ ګورئ آر اے آی این داسې سپرین ولیکه د ایس نه څه معنی سټریچنګ ته وایي دغه که نه سپرین پینی پکې ریسټ وله پکار دی دا په انکل جاینټ کې موسټ کامن دی آیس وله پکار دی او نتنګ بروکن بون پکې نه دی بروکن شوی نو دی نه لږ کنسپټ دا دی چې دا تا ته سپرین دا سپیلنګ هم یادي نو د دې ډېر ښه کنسپټ پکې راځي په دغه سیم طریقه د ډیسلوکیشن هم دی که ته ډیسلوکیشن دا سپیلنګ وګورې داسې ډیسلوکیشن په بورډو ته ګوره ښه دې نه څه جوړ شو ډیسلوکیشن یي د دې نه ورلډ ډیسلوکیشن جوړ شو نو د ډي نه ډیسلوکیشن نو ډسپلیس بون که نه دا په ډیفینیشن کې ولیکه انټنس پین یې پکې ساینوویل جاینټ موسټ کامنلی لیمیټډ موومنټ یې پکې اونلی لیمیټ که موومنټ خاص که ریسټ غواړي اونلی ډاکټر ریډیوسس دا خبره هم امپورټنټ ده چې ته په هر چا پې زورونه مه کوه چې ډیسلوکیشن چې دی دا ټیک کوي اکثر خلک پې زورونه کوي ښه خراب کړي که نه نو دا ډاکټر له وړه اونلی ډاکټر به ریډیوس کوي کوم چې ارتوپیډک سرجني کمپلیکیشن پاسبل دی که نه خامخا د دې نه کمپلیکیشن وي آلویز اموبلایز ټریټمنټ ټول پکار دی اموبلایزیشن ټریټمنټ خو موږ ته ډیسلوکیشن پته ده چې ریډکشن دی اموبلایزیشن هم ټریټمنټ دی ابزرویشن کې ساته ځکه که دا نور پړسېږي یا پکې څه ویر انټیر شوي یا آرټري رپچر شي وین رپچر شي نو پته به ولګي څو ورځو کې نیور موو فورسفولي او دا باندې باسې زورونه نه کوي صحیح ده دا ډیسلوکیشن باره کې شو لیګامنټس چې دی نو دا لینک بون ټو بون اوس تا ته ما د بل نه اسانه فارموله جوړه کړي بي ایل بي لیکه نو بون چې د بون سره اټیچ کړي به لیګامنټ ټینډن دپاره مې څه جوړه کړه بون چې د مسل سره اټیچ کوي نو هغه به ټینډني بي ټي ایم که نه یا ایم ټي بي کوم تا ته اساني دا ټیبل چې دی کمپیریزن دا به هم ستا په کار راشي اکثر دا کمپیریزن ټیبل یې ګوره نو بیا تا ته ایم سی کیوز ډېر زیات اسان شي لکه که موږ د انجري خبره کوو که نه نو په ډیسلوکیشن کې څنګه انجري شوې دی جاینټ پکې ډیسلوکیټ شوی دی جبکې په سپرین کې د چا دغه دی لیګامنټ پکې سټریچ شوی دی د بون خبره کوو نو صرف ډسپلی شوی دی په چا کې په ډیسلوکیشن کې جبکې په سپرین کې د بون څه کار نشته پکې نارمل دی په لیګامنټس چې دی نو هغه په ډیسلوکیشن کې هم ټیر کیدی شي موږ ځکه ویلي چې د ډیسلوکیشن دا د یو بل کمپلیکیشن هم دی ښه او انجرډ دی دا لیګامنټ په څه کې انجرډ شي دی په سپرین کې به خامخا انجرډ کیږي په ډیسلوکیشن کې ضروري نه ده موومنټ چې دی هغه امپاسبل دی د چا خبره کوي د ډیسلوکیشن ډیسلوکیټ شو ستا هغه جاینټ موومنټ نه کوي او په سپرین کې خو موومنټ کوي خو پینفولي ولې لیګامنټ پکې ټیر شوی دی سویلنګ پکې سیویري په ډیسلوکیشن کې جبکې سپرین خو معمولی سافټ ارګن دی هلته ماډریټي یا مایلډي ډایګنوز ایکس رے د ډیسلوکیشن جبکې دلته مینلی ایم آر آی ده په سپرین کې ټریټمنټ ریډکشن دی دا ریډکشن ټریټمنټ خامخا یاد کا د چا سره د ډیسلوکیشن او ریسټ پلس آیس پلس پین کیلر چې دی دا د سپرین علاج دی یو بل ټیبل دی چې پای کې تا ته د دې فریکچر او ډیسلوکیشن کمپیریزن ښیي لکه فریکچر خو مونږ ویل او پای کې بون څه کېږي بروکن ډاون کېږي جبکې دلته صرف آؤٹ آف فلیش شو په ډیسلوکیشن کې جبکې
په فریکچر کې مونږ وی چې جاینټ نارمل هم کېدای شي لکه د بل ځای فریکچر شوی دی د هډوکي د مینځ شوی دی جبکې په ډیسلوکیشن کې جاینټ هم نارمل دی ایکس ری به د بون بریک ته ښي او دې کې به د بون ډسپلیسمنټ ښي ټریټمنټ ریډکشن پلس کاست پلاستر په ضروری دی ښه په چا خبره کوم د فریکچر هغه ډیر پوخ کاسټینګ وته وي د میاشتې لپاره پلاستري دینه خو چا سي بینډیج تاو کې ریډکشن په اصل کې مقصد دی د چا د ډیسلوکیشن ځکه چې د هډوکي ماتې نه دی د ایکس ری د ایم آر آی مونږ بار بار ذکر وکړو تاسو په کورس کې راځي او الکان پکې کنفیوز کین د ایکس ری سره مونږ خاص تور دا خبره کړه چې دا د هارت ټیشو د لپاره او د سافټ د لپاره ایم آر آی ایکس ری د بون د لپاره کو د فریکچرز د لپاره کو د ډیسلوکیشن د لپاره کو او د فاست د لپاره کو فاست ایکس ری فاست په یو اسانه باندې وشي ایم آر آی چې دا نو هغه په د لیګامنټس د لپاره کو لیګامنټس مین کم چې بون ټو بون کنیکټ کوي ټینډن کم چې مسل سره کنیکټ کوي د مسل د لپاره کو او په ډیټیل سټډي ده هغه فاست سټډي و دا ډیټیل سټډي ده دا ته پورا یو غټ موومېنټ ښیي هغه هر څه د پکې په ډیټیل ښیي د سافټ ټیشو لاجیکل امډیکیټ ام سی کیوز به وایو 20 ام سی کیوز دي زر زر وایو ته یې بیا پریکټس کوه چې زه ووایم نو ته جواب وایه د ښکاره کېدو نه مخکې A football player lands awkwardly and the shoulder bone slip out of the socket. This condition football یو کس کو داغه شولډر چې دی د شولډر بون اگر خپل ځای نه سلیپ شو نو دې کنډیشن ته بس څه نوم وای وس مونږ وای فریکچر بوته یک ډیسلوکیشن نیکسٹ ام سی کیو چې 2 نمبر دی جاینټ ډیسلوکیشن موست کامنلی اکرین ماته ته یادوم کو کنه چې جاینټ ډیسلوکیشن په کم یو جاینټ کې ډیر کیږي ساینوویل پکشتا دریم نمبر which structure is primary injured in a sprain په سپرین کې کم چې د لیګامنټ کېږي پای کې د خپې خبره وکنه مین یو د لاسو نو د بون د لیګامنټ د ټینډن او د مسل هلته څه شی ضایع کېږي خرابېږي انجرډ کېږي لیګامنټ څلورم نمبر وایي چې لیګامنټس کنیکټ بی ایل بي نه موږ یاد کو که نه بی ایل بي لیګامنټ څه کنیکټ کوي ووایه بون ټو بون ټینډن کنیکټ ټینډن څه کنیکټ کوي ما تا ته وی د بی ټي ایم نه یاد کا ټینډن څوک کنیکټ کوي وګوره تو بون مسل ښه مسل ټو بون د بیسټ امیجنګ ټیکنیک فار لیګامنټ انجری اس د چا لیګامنټ انجر شو ته چې بیسټ والا دغه ولکومه چې بیسټ والا ایکس ری ولکوم نو کومه یو ایکس ری بکای ایم آر آی which investigation is most useful for confirming joint dislocation the joint dislocation د پاره کوم یو انویسټیګیشن ضروری دی جاینټ ډیسلوکیشن د پاره ایکس ری باندې کار چلیږي کنه 8 نمبر اسپرین is caused by سپرین د څه د وجې کیږي لیګامنټ پکې اوور سټریچ شي 9 نمبر the first treatment for a severe joint dislocation is د چا سیویر جاینټ ډیسلوکیشن دی ته به چې څنګه راشي نو څه بوله کوي ډاکټر بوله څه کوي ریډکشن مینس ته وایه ډایرکټ ښه چې ټایم نه خرابېږي ریډکشن څه معنی ده ها څه شی نارمل پوزیشن له راولي جاینټ returning the joint to its normal position which symptom is common in both sprain and dislocation په sprain and dislocation کې څه شی کامن و swelling 12 نمبر ته ګوره ریوماټاید ارترایټس may increase the risk of مونږ ویلو کنه چې ته ریوماټاید ارترایټس دغه کمپلیکیشن څه شي لیکلی شي دغه کمپلیکیشن لیکلی شي ډیسلوکیشن ا لیګامنټ پریونټ لیګامنټ ته د هغه څه چل کوي نارمل موومېنټ ابنارمل موومېنټ ښه چې نارمل موومېنټ کېږي بی نمبر موسٹ کامنلی سپرین جاینټ سپرین په کم یو کې ډیر زیات کیږي په هیپ کې نه په شولډر کې نه په انکل کې یس سی نمبر انکل کمپلیټ اموبلایزیشن افټر سپرین مینلی هیلپ چې کمپلیټ اموبلایزیشن کوي د سپرین نه نو در څه هیلپ کوي هیل لیګامنټ جوړیږي کنه وچ سټرکچر می ټیر ډیورینګ سیویر ډیسلوکیشن چې سیویر ډیسلوکیشن شو نو غیر چاپیره ته لیګامنټس اینڈ ټینډن کنه
دا دواړه خرابېدی شي. 17 نمبر A wrestler has severe shoulder pain after falling. یو wrestler وغورځېدو او shoulder pain دی ورته. X ratio no fracture. fracture نشته. But the humeral head is outside the socket. خو دا humerus دا سر چې دی د دې غټ هډوکي دا د خپل ساکټ نه بار دی. نو ته به څه وایې چې د څه وشو؟ مات شو؟ نه. سپرین دی؟ نه. نو څه دی؟ ډسلوکیشن. 18 number pain, tenderness, swelling after twisting the ankle most likely indicate چې تا اوس twist وکړو یا swelling یا tender کړه ازې tender دی پین کوي نو په ankle joint کې نو دا mostly څه sprain. 19 number which treatment is true? Sprain is a muscle injury? نه هغه ته موږ strain. Dislocation mean broken bone? غلط. Ligament stabilize joint? Yes. Tendon connect bone to bone? غلط. نو C number option ټیک دی ښه. Ligament stabilize joint. 20 number a patient has pain, swelling and inability to move the shoulder after trauma. trauma شو او مریض اوس ته pain هم دی swelling هم دی خپل joint نشي راکولی shoulder. which condition is most likely? joint dislocation. دا 20 MCQ شو. اوس golden concept دی چې دا خامخا ته د دې نه یو سکرین شاټ واخله او دا هر وخت ګوره چې dislocation سره bone displaced from joint. که bone د joint نه displaced دی نو هغې ته څه وایي dislocation. sprain به څه ته وایي ligament injury. strain سره په دې ځای مې یاد کړه چې د muscle tendon injury ته strain وایو. ligament bone د bone په منځ کې ایلي که نه بلب نه مونږ یاد کړی و. د muscle او د بون په منځ کې چې کنیکشن کوي هغه ټینډن دی. MRI د سافت ټیشو دپاره دی. ایکس ری د بونز دپاره دی. ریډکشن څه ته وایي؟ ریټرنینګ جاینټ انټو نارمل پوزیشن. ساینوویل جاینټ آر موسٹ کامنلی ډسلوکیټډ. common site کوم یو دی؟ synovial joint. never attempt to reduce a dislocated joint unless trained. که trained health care professional نه ډاکټر نه نو هغه دې داسې attempt نه کوي چې هغه dislocated joint یو ځای ته راولي ښه به یې خراب کړي. دا موږ په دې کې په تفصیل سره د جاینټ انجریز په باره کې وي. جاینټ انجریز زموږ سره دوه سپرین او ډسلوکیشن. نو دا دواړه به تاسو وګورئ په سمجھ کې به م راشي. سټرین به موږ د مسل سره وایو او دې سره نه کنفیوز کوئ. هوپ چې دا ټاپک په ما سمجھو کړئ. نیکسټ لیکچر پورې اجازت راکړئ. الله حافظ.